ټولو ناول خو دلته چې څومره زمونږ تاجر برادري راغلی ده د هغې چې کوم مشران دي او دې نه علاوه صحافي حضرات راغلي دي د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو زمونږ د مرکز ته راغلی موږ له هم دا عزت راکړو الله تعالی تاسو عزتمن لري وکلا برادري زمونږ ډسټرکټ بار اسوسییشن او اسلامیک لایر فورمز د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوو چونکې دا ایشو دا زمونږ یو مشترکه ایشو ده او زمونږ په دې وطن کې مسلسل په دې مهنګایۍ کې اضافه روانه ده لګیا ده او یو قسم اضافه نه ده یو خواته د بجلی په بیلونو کې ناروا ټکسونه دي او ورځ په ورځ په هغې کې اضافه کیږي ډومیسټک یونټ چې کوم دی نو هغه تقریبا 52 روپۍ ته ورسېدو کمرشل یونټ 65 روپۍ ته ورسېدو او دا پیشنګویي ده چې په ستمبر کې به تقریبا 90 روپۍ ته یونټ رسي دې سره سره د پټرول او ډیزلو قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده تاسو ته پته ده اوس دا بیا یو سمري تیاره شوې ده د 1 تاریخ نه به هغه بیا اناونس کیږي چې 12 روپۍ به لیټر کې اضافه کیږي دې سره سره د ګیس چې کوم ریټونه دي هغه کې مسلسل اضافه روانه ده وسره چې څومره ترانسپورټیشن کیږي مختلف قسمه کچن آیټمز د مختلف ځایونو نه هغه ترانسپورټ کیږي د هغې په ریټس کې اضافه روانه ده داسې د وړو په ریټونو کې اضافه تقریبا 3000 روپو نه تر وړه واوښتله دې سره چینی نن چې کوم ریټ د چینو مقرر شوی 185 روپۍ کیلو چینی ته ورسېده او عنقریب چې دا به 300 روپو ته رسي دا ټول هر یو څیز چې کوم روان دی دا د غریب سړي ژوند ورځ په ورځ باندې لګیا دی د هغې نه متاثره کیږي او ډېر زیات تعداد کې تقریبا 50% خلک زموږ د دې وطن د خط غربت نه لاندې لاړل یو خواته د هغې روزګارونه ختم شو کارخانې بندې شولې او چې څومره تاجران برادري زموږ دا ده موږ سره ناست دي په دوکانونه د خلکو قوت خرید ختم شو خلک سیزونه نشي اخیستلی مخکې به چې خلکو بچوله په کال کې 2-3 جوړې کپړې کولې اوس هغه یو جوړم نشي کولی نو د هر طرف نه یو ظلم روان دی په دې کې جماعت اسلامي امیر محترم سراج الحق صاحب په 2 تاریخ باندې د هړتال اعلان کړی دی په ټول وطن کې او دغسې زموږ چې کوم تاجر برادري ده د هغې مرکزي کاشف چودھری صاحب هم اعلان کړی دی چې موږ به په 2 تاریخ باندې ملګیر هړتال کوو دوکانونه به بندو او حکومت ته به دا یو پیغام ورکو او دا به وایو چې را دا کم ظلم روان دی د دې ملک د شهریانو سره تاسو یقین وکئ دومره عجیبه حالات دي زمونږ 4.5 لکه پروفیشنل خلک دا په دې تېرو 6 میاشتو کې دا ملک پرېښود او لاړل نورو ملکونو ته د ډالر قیمت 318 روپۍ ته اوپن مارکیټ کې ورسېده او بل خواته زمونږ حکومت او وزیر اعظم دومره مجبور دی د IMF نه او د ورلډ بینک نه او د دې د غلامو نه او دا وطن عملاً خرڅ کړی دی چې هغې د بجلی په بل کې اضافه نشي کولی دا د IMF شرط دی موږ هغې سره معاهدې کړي نو دا یو د ظلم نظام دی انشاءالله تاجر برادري زموږ چې کم اوس راغلي دلته زموږ مشران د هغې سره زموږ نشستو شو موږ ټول د میډیا زموږ ملګري راغلي دلته وکلا برادري موږ سره ناسته ده ټولو مشترکات ترانسپورټ چې کوم زموږ خلک دي د رکشا یونین او داسې مختلف چې کوم د ترانسپورټ یونین او اسوسییشن مشران دي هغې زموږ سره په دې پریس بریفینګ کې ناستې دي او ټول مشترکه طور دا یو خبره کوي چې دا کوم ظلم په دې وطن کې روان دی دا موږ نور نشو برداشت کولی او موږ حکمرانانو ته دا وایو چې نن موږ پرامن دا خپل احتجاجونه کوو سبا بله ورځ به بیا موږ پرامن نه یو بیا به دا اختیار او اوس هم دا چې کوم یو د بغاوت یو سلسله روانه ده خلک لګېدي بیلونه نه جمع کوي او خلک چې کوم دی نو تاسو کتل په آزاد کشمیر کې خلکو بیلونه وسوځول په دې ملک کې ځای په ځای باندې احتجاجونه راوځي او هغه خپل بیلونه
لګېرې سوځي او خلک یو سیول نافرمانۍ طرف ته روان دي. موږ حکمرانانو ته هم دا درخواست کوو، دا اپیل کوو چې په دې وخت کې په دې خلکو په دې قوم باندې رحم وکړئ. دا چې کوم د ظلم یو سیس تاسو روان کړی دی، یو طرف ته د بجلی نرخونه سیوا کېږي او سره د پټرولو ډیزلو او دا په دې ټولو سیزونو کې په یو وخت باندې اضافه روانه ده او خلک هم په خودکشو باندې مجبوره کو او ځای په ځای باندې دا واقعیات کېږي چې خلک اول خپل بچي لګیایي هغه مړه کړي، اوس پس د هغې نه پس مور او پلار خودکشي وکړي. دا واقعیات موږ ورځ په ورځ باندې ګورو په دې وطن کې. نو موږ دې ته وایو چې را تاسو د خدای خاطر وکئ، دا کم ظلم چې روان دی دا ختم کئ. انشاءالله په 2 تاریخ باندې چې کوم زمونږه مشترکه خبره وشوله، انشاءالله 7 بجې به مونږ ټول روزو. زمونږ تاجر برادری، زمونږ د میډیا مرګري، زمونږ وکلا برادری، زمونږ چې څومره دغه د جماعت اسلامي چې څومره مرګري دي او څومره زمونږ کارکنان دي، انشاءالله 7 بجې به مونږ چوک ته راځو، 9 بجې به خپل احتجاج شروع کوو او انشاءالله د 12 بجو پورې به انشاءالله دا زمونږ احتجاجي کیمپ هم لګېدلی په چوک کې. او مونږ ټولو دکاندارانو چې کوم زمونږ رونه دي په 400 کې مونږ هغې ته اپیل کوو چې بھئی دا چې کومې مسلې دي دا زمونږ مشترکه مسلې دي. د دې ګرانۍ نه مونږ ټول متاثره یو، د بجلی د دې نرخونو نه مونږ ټول متاثره یو، دغسې د ګیس چې کوم لګېری په هغې کې پر قیمتونو کې اضافه ده دې نه مونږ ټول متاثره یو. نو دا زمونږ د ټولو مشترکه خبره ده. انشاءالله په دې مشترکه خبره باندې به زمونږ دا هړتال ومي، دا زمونږ احتجاج به وي او دا به زمونږ پرامن احتجاج. په دې کې به هېڅ قسمه داسې دغه مونږ نه کوو. زمونږ څه ملګرو دې طرف ته اشاره وکړله، انشاءالله هېڅ قسمه داسې واقعات به زمونږ په دې احتجاجي جلوس کې نه کېږي او چې څوک هم دا قسم واقعات کوي نو هغه به زمونږ د جلوس او زمونږ د دې تاجر اسوسییشن او د جماعت اسلامي او د وکلاو د هغې ملګري به نه وي بلکې به شرپسند خلک وي. موږ به د هغې مخنیوی کوو مشترکه طور. انشاءالله دا مشترکه احتجاج به موږ کامیابو او په دې کې به موږ حکومت ته یو پیغام ورکوو چې موږ په دې ټول چې دا کوم ظلم د دې قوم سره روان دی په دې کې موږ ټول شریک یو او دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده. زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې څومره زمونږ تاجر برادری زمونږ رونه راغلي دي، زمونږ متحده شاپکیپرز دي، تاجر اسوسییشنز دي، د ټولو ډېر زیاته شکریه ادا کوو. د میډیا د ملګرو موږ ډېر زیات مشکور یو چې زمونږ د مرکز ته راله ټرانسپورټ اسوسییشن چې څومره ملګري راغلي د هغې شکریه ادا کوو. د وکلا برادرۍ مجیب الرحمن صاحب زمونږ د ډسټرکټ بار صدر هم دی او زمونږ یو لیګل زمونږ هلته د یو لیګل جنګ کوونکی زمونږ مشر دی، نو د هغې موږ شکریه ادا کوو. د اسلامک لایر فورم د هغې هم شکریه ادا کوو چې زمونږ د مشترکه پریس کانفرنس ته رالل او انشاءالله په 2 تاریخ باندې به که خیري دا احتجاج او دا چې کوم هړتال دی دا به موږ کامیابو. زه ستاسو ډېرو ټولو چې څومره دلته ملګري راغلي د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ته چې څومره زمونږ دغه د بیګم موږ اعلان کړی، انشاءالله موږ کوشش دی چې ټول پارټۍ موږ ځان سره انبورډ کړو، ټولو ته دعوت ورکړو چې ټول راشي. دا چونکې زمونږ مشترکه مسله ده نو ټول انشاءالله ټولو ته موږ دعوت ورکړو. موږ هغې سره زمونږ مشرانو پرون ملاقات شوی دی او هغې موږ ته یقین دهاني راکړی چې موږ د جماعت اسلامي د دې احتجاج مرسته کوو. انشاءالله اوس هم موږ به د هغې سره رابطې هم کوو، ورځو به سبا به بیا ورسره کینو چې هغې موږ ځان سره انبورډ وساتو چونکې دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده. دا د یو فیډریشن یا د یو سیاسي پارټۍ مسله نه ده، دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده.